پرون راته چاوي چې پلانې او پلانې مليان قاضیانو لګي ما ورته وی چې خبره دادا چې یو خزوه داغه نوکر نامه و بجای زنامه و بجای بوجای نه بجای نامه و نو هر کار به وران کولو هر کار نو مالک به وی چې فټ مو لعنت اخر چې ډیره تنگ شوتی نو وی چې په فټ مو د بجای سشي چې سوی پوزا په دې بیخ کې پریکړې نشي بجای په فټ مو نالت نه شرمېږي سو پوری چرانی ولی نه او په بیخ کې دې پوزا نه غوسه کړي نو نن په مونږه والله که په فټ مو څه کیږي دغه قاضیان دې خدای دا د امیر صاحب په تو پغار کی دا قاضیان چې په عدالت کې کېنه دوی توایا چې هغه کورم ران شاه چې د پلار کورم او تاسو پکې اوسېدای تا چې په عدالت کې کېنه ته په غل د لاس پرې کولو فیصله کوله کې د ضیا په حکومت کې او د امریکای نن ستا په پاکستان د امریکای حکومت ته اول ته تاج و تخت برطانیہ لاندې وي اوس د امریکای لاندې ته غل نه لاس پرې کولی شي په زناکار د سنگسار حکم کولی شي ما ته یو افسر وویل چې یاره جی چې صحیح ګوانې نو بیا به کېږي که نه مال صحیح ګوان څه ته وایي ویل چې داسې ګواهی چې نه پلار دروغ ویلي نه نیکه دروغ ویلي مال خچ پلار او نیکه دروغ ویلي داغه گواہی نه قبليږي ویل نه مال ستا د مور نکاح چې تړلې کېدو نو هغه وخت کې مولا دا تحقیق کړي او غستا د مور گواهانو نه چې پلار او نیکم چرته دروغ ویلي کنه ویل نه نو مال د مور نکاح دی اډو شوه نه دی او تا رامي پیدا دی ځکه چې مولا ستا د مور نکاح کې تحقیق نه وکړي د گواه نو کې دې شي دا غم پلار او نیکه چرته دروغ ویلي نو ستا د مور نکاح اډو شوه دی ستا د خزې نکاح بم نه شوه وای په ایمان ستاسو خزو نکاح چې تړلې کېدو اګوا ته چا دا ویل چرته خو بناست یې په نکاحونو کې کنه د ورجو پسې ګرځېدای خدای پولاو پسې منډه دلته کې نه هلته کې نه غوښه راوړه لگا قورمه راوړه ولګا دغه راوړه زارو خوري نکاح ضروری دی په خاور مور شي نکاح ول ضروری دی سنت طریقه د نکاح د چټول واده والا په پکې ناشتي او کدوله که خلق واده تراغلی دا ټول بناستی او د دوی مخ کې به نکاح تړلې کی ضروری دی وخه راوړو تیکا راوړو سنت ته ورته والی صاحب بیا غوړې ګوتې په ګیره کې مو وهره وه خدای دې سټاو باس دا وخت کې چا دا تحقیق کړی دی چې هلکه دی ګوانو هلکه ګوان اوسئ څوک ولا وګورئ داسې وایي که نه وایي که ته دا تحقیق کوې نو ستا نکاح ماډو شوی نه بھائی ګواه به وګورئ چې غلام عمره نو باقی چې مسلمان خدره و داغه گواہی به قبليږي مسلمانو بس خبر خلاصه نو عرض می داو چې نن زمونږ د لاسا د ملک بیړم تبا کیږي دین او مذهبم په شرمونو شرمېږي زمونږ د لاسا عزیزانو دنیا ماتا ابل اور ازرا سے لگیا ہے اخبار کی دنوں لیکلو پلانے علاقہ ادرے کے پلانے علاقہ ادرے مال په منبر ناستم خدای پراسته که په سلو رګو کې مې یو رګ کې دارازي چې زب ودرېګم که زه ودرېګم زب څوک زب څوک اوس مې خلینا شکرای جوړه شو په چغو والو څه مې وکړل او که اسمبلی لار شم 250 منبران به نو یو کم 250 به یو مزاجي زب پکې بل تورای غوم نه زب پکې څوک
اونیسی به می بار به می غرزی یا به ډزو غپ پکی کیږي یا چې بار روزم کنزلې بکوم ا د بجایرونه به یغیب په پوزه پرې کوله شمن په فټ ټیمو نالت باغی شرمېږي نه دا ستاد قومي او صوبایي اسمبلی ممبران چو دا شرمېدلی په څه شرمېده ها که خپل خېټې ډکولې 50 لک او یو کروڑ روپۍ واله هغه د شرمېدلی دي په قسم په خدای کې سترګې راپیږي اغیب اوس بیا ودرېږي او دا قوم به ورسره مرګري یو ممبر یو کروڑ روپۍ واله پالاکه کې دا تانو کار نه دی کړی یو ممبرو چې وخت راشي د دنه به زه پرتګو باسم او په سر به ورته تړم ما ته یو دوه غریبان چرته نشته یو دوه سیکلی دي چې ولای ورکم مال ولی نشته ا دوه غریبانو ته ما ویلي چې هلکه دوه سیکلی برازي او خدای ستاسو کار وکړو ترنن هغه سیکلی راونه لګلې غریبانو بدا خیالي چې د مولانا صاحب جوړو والي هغه منبر نن می اخبار کې کتب بیا ودرېږي ما چې تانا پرتګو نو وستو زبد سړی زوی او مالزه خو زکه نو درېګم خدای مې دې دعا کوي چې څوک مې مجبور نکي زکه نو درېګم چې بار ورته خیم چې بمباری پکوم چې پکې ودرېګم او زم منبر شم بیا دوی ته کنزلې نشم کوله نو عرض مې دا و عزیزان چې د کمزه خرادا پاکستان امل ته ودرېږي صحیح نظام په دې ملک تصور مکوای الا مگر کا آسمانی نظام بدل شو او آسمانی فیصله داسې وشوا چې خدای د دې ملک نظام بدل کو کني وای د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا می ته خدای کرمو او بش او که په عقلی زما خو عقل کې نه راځي